بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو سرفراز دورانی سلامونه. د تارو جبه د جی راغلیو په 28 اگست باندې په اتم محرم باندې یو واقع شی و. دا اوخ کوډک یو خزه جی یو کوډک یو خور کتاڼې ته ځي که چیرو ته ځي د انصاف لپاره ځي، خو افسوس دی ته انصاف نه میلاویږي. په 28 تاریخ باندې دا څه واقع او دا څه کیسه راځي د زنانه سره خبرو کو. السلام علیکم. وعلیکم. څنګه خورې خې ټیک ټاک دا څه چل شوی و؟ دا جیز خبره نه وه. زما اندرو چې دی زما لیورځی کړې وه د ایسپ لور، مشر لیور مې ایسپ نوم دی. د هغې لورې کړې وه، هغه به چې دی دوی کره تلل مور او لور دواړه او دوی سره ملاوېدل، پیسې میسې به یې خوړل، یو شی بل شی به زما اندرو ته چې کله پته ولګي چې دا لوبه بل شانتې ده، نو هغې د جینۍ نه انکار وکړو. چې انکار وکړو نو خاوند راولېږه دوی ته چې زما دا زوی د خپل کور نه منې کړه. خو هغه دوی ورته ویل چې موږ نه منې کوو. د پلار په سلا د مور په سلا به دا لور هغه سره ملاوېدله د شپې د ورځې. رون ته پته رون به چې دلالین ورکول، رون به بار ناست دا به کمره کې تر 2 بجې پورې د الګ سره پراته وه. دې بجې هغه سړی راغو زما اندرو خاوند دې ته وایي چې دا کار داسې مه کوئ. بس هغه دی راپاسې چې کوم به ته پکې سړی راپاسې دی ووالو چې دا ایسپ یې ووالو نو ایسپ کله زما خاوند ناست و کار یې کولو. هغه ته تل چې راشي فیض الله زه یې مړ کړم. ده ته پته نو دی شو د هغې زامن شو دی لاړ بخل یې وکړل، لقمان او فواد او صادق. د دونه ګزار نه چلېده شوی زما خاوند کو ورته. بیا لاړو تاڼې ته روغه جوړه دی وکړه خپل منځ کې. زما خاوند بارو بیا چې کله د کور جرګه راله خبر راله نو دوی هغه هلک ویل چې زه انکار نه شم کولی د جینۍ نه، زه جرګه کې نه کېنم. زما لیور ایسپ جرګه ونه کړه. هغې په وجې هغه سړی راپاڅېدو، زما خاوند یې وویشتو. د خبره په دې ورانه شوه چې هغه وایي چې تاسو د لور موږ نه کوو. د خبره په دې ورانه شوه په دې ورانه شوه ځکه چې دوی ناجیزه راغسته. دوی به هلک نه پیسې هم خوړې، د شپې 2 بجې پورې کور کې خپل لور راوستو. خاوند ته هم پته وه، لکه ورور ته هم پته وه، فواد ته هم پته وه، لقمان ته هم پته وه، دې ټولو ته پته وه ځکه د اشک دی موږ یې ځکه نه منې کوو. دا خبره دوی کولې او ګډې وډې خبرې وکړو. زما خاوند د دې نه نه خبر. تاسو اف آی آر کړی؟ اف آی آر ما سټن زما خاوند مړ شو. زما لیورونو ما ته ویلي چې یاره مونږ یو ته د کور نه بار موزه مونږ زما لیور زوی ویلي چې مونږ ستا زامن یې که ته څه له یارېږي. فیض الله نه مونږ فیض الله دی لاړ اف آی آر یې وکړو، هر څه یې وکړل. دوباره د هغې نه پیسې میسې واخیستلې، روغې جاړې وکړي. اوس د پولیس تاسو سره څه برتاو دی؟ پولیس هېڅ ایکشن وانغستو بیخي. پولیس هم پیسې وخوړې او هغې هم پیسې وخوړې، زما لیورونو هم پیسې وخوړې. الټا چې دی زما کور ته تالې واچولې ډبل. زما د شپې به ته دیوالونه ټکول، کور نه یې وشړله، ډبل تالې واچولې. ما ته وایي چې ستا زور ګورم تاسو موږ دا کور ونیسئ. دا زه بدماش یم. نو هغه بدماشي چا سره کوي؟ ما د بدماشي سړی خو د دوی په سر کې لاړ، د دې د لور په سر کې لاړو. ته لکه کلي کې اوس نه اوسېږې؟ نه، زه مور پلار کې اوسېږم. زما پلار مړ دی، زما زوی ورکوټی دی. دا به څه بدماشي هغه سره وکړي، زه به څه بدماشي، زه ښځه ذات یم. او دوی هېڅکله ما سره داسې دغه ونه کړه، صحیح سره ما سره ونه کړه. الټا ما ته راتین شي، دښمنان سره ملګري شوي دي او ما پسې کنځل وینا بد رد کوي او زه یې رانه نیولې دی، وایي زه یې نه درکو. اوس هغې تاسو کور ته تالې اچولي؟ زموږ کور ته هغې ډبل تالې اچولي دي. تاسو به لکه هغه وایي چې تاسو د کور ته به نه راځئ؟ نه راځئ. 4 میاشتې وشوې زما ستا چې کوم دا لیور دی نومونه څه دي؟ یو یوسف دی، یو رامداد دی، یو مومن دی. ای څه وایي؟ هغې وایي چې په دې کور کې تعلیم موږ ته اجرتیان اچو، دا داسې کوو، دلته به ته نه ځو. ما کرایدار اچولي، کرایدار به نه اچې، دا کور زمونږ دی. تا له خرچه درکړو، نه یې خرچه راولېږه. 4 میاشتې وشوې، نه یې خرچه راولېږله، نه یې ما ته تپوس کړی، نه یې رنګ کړی چې یاره تاسې ماشومان تلي یا څنګه یې. بیخي په دې طرف یې کتلي نه دي او ما پسې کنځل بد رد کوي، الټه دمکیانې را کوي. رئیس ماله دمکیانې را کوي. زه چې دی دغه یم ګندګیر یم، زه به داسې وکړم، زه به له زوی وتښتم، زما به کومه لار شي. څه به میسج ورکړې د کتونکو ته کوم د خلک پروګرام ستاسو؟ دا میسج ما سره د انصاف وشي، ما سره ډېر زیاته ناجایزه شي، ما ته د انصاف میلو شي. حکومت په کور کې ما ډېر منډې ترلې والې، ما ته هېڅ انصاف میله. ما عدت کې منډې والې، ما له هېڅ انصاف میلاو نه شو. زه یو سیټ ته به ولاړم، زما لورونو به هغې سره به جمع ولاړو، زه بل د یوازې تنخوا ولاړم کچرو کې. ما ته خپل ځان ډېر دغه محسوس کېدو، زه به ډېر بېوسه ښکارېدم. خپل ځان به د دې کچر ښکار کې بېوسه ښکارېدم، اسري ښکارېدله. ما ته هېڅ انصاف میلاو نه شو. په الله ګران شي. دلته چې موږ سره دلته د دې یو خور ده، لږ نږدې شئ جي تاسو. د خور سره مې یو څو خبرې به وکړو، دا څه واقع وم. السلام علیکم. وعلیکم. څنګه ښه ټیک ټاک؟ شکر. دا څه چل شوی و؟ هېڅ چل هم نه و. زما د خور زوی و او زما د ورور لور سره چې کوم دی نو یارانه دوستانه وه. زما د ورور ته پته هم وه چې زما د لور د هلک سره لاره ده. هغه هلک په زما خور ته کنځلې ویناګانې کور کې کولې. خور مې ورته وویل چې زما د زوی د خپل کوره منې کوي، خو دی وایي چې نه مونږ یې نه منې کوو. زما د اروندار چې کومه ده که نه دا پلشته ده،
د پلشتوب کارونه کوي زما ځوان ځل مې رور مړ کو زما رور مړم کو او خرڅم کو د سولو کې روغ یو کې ګوایانې واپس واغشته او زما رور ته هیڅ انصاف مې نه شو زما رور 12 ډزه وویشتو په مړونو باندې په شپږ ډزې وکړې خو لکه موږ د پولیس هېڅ انصاف رانه کړو خو لکه زما دا حکومت ته درخواست دی چې موږ ته زما د روندار ته د انصاف میلو شي زما د رورونو ته د انصاف میلو شي بس زما دا راته ووایه چې دا کله دا ستاسو ورور چې کله وویشتو شو که نه نو تاسو چې کوم د اف آی آر مونږ هغه فایل کې ما وکتو تاسو ولې تاسو اف آی آر دومره لیټ وکړو څه وجه و د اف آی آر دی کړی دی زما روندار مور کړی وه او اف آی آر دی کړی دی هغه ټایم کې وایي ته مه کوئ مونږ شته مونږ بار څه سنباله او دې له دوکه ورکړه زما روندار خلک دې ته دوکه با دوکې هغې خپل ځان ته هر څه سیسټم برابر کړو دې ته یو خبرې تپوس هم دی نه کوي سره د یورونه یې ماف کړل پټه او دې پیسې هم واغېشتې مونږ نه زما د یوې خور سره نه دې سره نه ما سره نه مې روندار سره مونږ سره یو خپل سلام وکړ ما ته پته ولګي دې ته دې روغه کړه ما چې سوچون ټکو ما بس ما هیڅ تپوس نه شو هیڅ انصاف راته میلو نه شو پبو تاڼې والا پیسې واغېشتې هغه له ریمانډ اخېشتې ریمانډ والا وانغېشتې پبو پولیس والا پیسې واغېشتې او ټول خرڅ شول وکیل ټول خرڅ شول موږ ته هیڅ انصاف میلو نه شو زما د ورورونو ته هیڅ انصاف دا چې کوم د فواد چې کوم الګ دی دا څوک دی دا زما د ورور زوی دی دا زما د ورور زوی دی د په سلا باندې ارسي شوي دي کله چې زما د ورور مین خراب شو زه هغه ویل چې دا جنې د الګ نه منې کېږي زما ورور د دې رشته وکړه په پېشتخره کې چې دی ته پته ولګي دا فواد ته زما د روندار سیلولی نوم دی او د ریری مې سلمان نوم دی او د هغه الګ چې کوم دی وکاس نوم دی نو دوی خپلو کې سلا وکړه دوی په شریکه باندې زما دا ورور مړ کو دا الګ لکه بالکل هغه ګرځي لګیا دی که نه بار ګرځي ټول آزاد ګرځي ټول آزاد ګرځي ټول آزاد ګرځي دوی صرف هغه مین سړی چې کوم دی هغه میاز نه بس لري بس د مین سړی لري کو بې ګناه لقمان خراب کړی و زما خو لسترګه لقمان والی غاټي والا هغه خراب کړي زما ورور پیسې بدنام شو پیسوله بس موږ ته انصاف پکار دی زمونږ وزیر اعظم صاحب ته درخواست دی چې موږ ته انصاف ملو شي موږ ډېر په تکلیف کې نور څه ویل غواړي زما د بچي ډېر بې اثرې شو زما بچو له دې انصاف ورکړي زما بچي د چا درته دا ټول ودرېږي سرکاري نوکران دي دا ټول سرکاري نوکران دي یو زوی په آرمي کې دی دا یو چې کوم دی په زراعتو کې او یو په واپډا کې دی او یو په ایرفورس کې دا ټول سرکاري نوکران دي ځکه په اون باندې سرخ پیږي او سب بدماش دی ای سب بدماش دی سب پورته تالی لګولي سب بدماش دی سرايا مې وشته لري جمی پور سرايا زه په مؤمن رمضان د 3 تالي لګولې دي دوی وایي چې یاره موږ داسې کوو موږ داسې رمضان دې چې کور کې د کاریدار نه شي زبر د میاشتې 1000 روپۍ لګم سلورمه میاشته 1 روپۍ مې زته شو خوري باندې مو ټلیفون مته نه وکړ پیسې خو پرې ده نور څه ویل غواړي زموږ دا درخواست دی زما د روندار په دې انصاف میلو شي پلاس پاشنا خاوري قدرمنو پروګرام راټولم خو دې شته لکه دا بچی دي خو دې شته چې څنګه چې ما دا پروګرام د سٹارټ کې ما دا خبرو کو چې کم کور ته ځو چې کم پروګرام کوو صرف دغه صرف یو انصاف خبرې دي نور څه نشته زموږ د پښتو کلچر دا نه دی چې په معمولی خبره باندې دا زموږ د پښتانه چې کم دی ټاپک تماچه راخلي زموږ د پښتانو کلچر یو ښکلې مینه یو ښکلې محبت یو ښکلې خبرې دي دا تاسو د دې د خور خبرې واورېدل د دې د کور خبرې واورېدل د دې یو بل زنانه د غم تاسو د خبرې واورېدل دی دایم خور ده دی صرف او صرف انصاف غواړي او هغه انصاف دی چې کم دی یا قانون ورکوي یا چې کم دی د وردی خاوندان ورکوي او یا چې کم دی کې چارو کې د انصاف ملاویږي خو افسوس دی نه علاوه به دا خبره کومه چې کم کس د دې چې کم هغه کس وشته دی افسوس خدا دی چې هغه بار ګرځي لګیا دی او د خدای باندې چې کم دی نو غریب کور روان دی قدرمنو زه به دا اخر کې دا خبره کومه انصاف دغه یو انصاف دی دیم چې کم دی یو انصاف اپیل کوي لګیا دی دا تاسو دا تصویر کته شي خو دې ست چې سړی انسان دې تصویر ته ګوري خو دې سړی سخت جړا راځي زمارو سمونه کله ای پیسې واغشتې خپل زبان بدل کو ای پیسې کوي واپس واغشت هغه ګوتې لګولې پواد واغشتا ټیک شو دي پواد کړي مو او د پولیس باره کې چې دا خبره کوي چې بخي د پولیس بخي چې کم دی د پی ایکشن وانه غشتو سیکشن په وانه ای سیکشن په وانه غشته ته پورې هغه سړی گرفتار نشو کولای نه کور سیل نه پولیس را بار د بار به دروازې شروع تازه کې والی او واپس بدلاړل نه دا هغه کور سرکاري شو اسمه شو هغه خپل ځمکه خرڅه هغه لګره پخ پیسو باندې خپل ځان بیلای لګره هغه خپل ځان آزادۍ پاغه پیسو باندې د ماشوم سره یو څو خبرې وکړو څنګه زوی اخی او سنم دی بچی زوی موسی سبق وی او تیم کې
قاعده کې نه سکول نه وي ولې نه وي؟ بابا دې یادېږي او څومره ټایم شو څلورم میاشتو شو. څه به وي بچې خلکو ته به څه وي انصاف غواړئ او یو ماشوم هم دې دغه وایي چې موږ ته انصاف پکار دی قدرمنو پروګرام دې راټولم هر طرف ته یو انصاف خبر دی الله دې وکړي که دوی ته انصاف میلاو شي موږ دعاونو کې یا ساتئ الله پامان ارمان بهلا هلا زما درشي چې کټ مې واخلي